چې اذان کې امام ابن قیم صاحب وایي یو 15 طریقې دي سنت طریقې دي اوریدونکو لپاره. اولنۍ طریقه دا ده چې سړی د اذان جواب ورکړي. د اذان جواب به څنګه ورکړي؟ کومه څه چې مؤذن وایي نو هغه باندې وایي. هم په حي علی الصلاة و حي علی الفلاح کې لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله دا به وایي. او نور چې مؤذن سوی نو دا به قوي. دویمه مسله دا ده چې د الصلاة خیر من النوم په ټیم کې بسوي هم دغه الفاظ به ورته وي. ځینې خلک وایي صدقت او د سټکې وایي صدقت او بررته دا نشته. بس الصلاة خیر من النوم چې وایي تبه مې الصلاة خیر من النوم دا به. درېمه مسله قد قامت الصلاة کې بسوي اقامها الله وادامها بوي. دا چې په کوم حدیث کې راغلی هغه ضعیف دی. که کله ناکله سړی ووایي د قد قامت الصلاة په جواب کې چې اقامها الله وادامها نو څه یو ضعیف حدیث دی. نو راجحه خبره دا ده چې مؤذن سوی پکار دی چې اورېدونکي حق ووایي سوا د حي علی الصلاة و حي علی الفلاح نه چې د هغې په جواب کې ووایي لا حول ولا قوة الا بالله. د هر یو په جواب کې لا حول ولا قوة الا بالله. او نور که قد قامت الصلاة ته هم به بیرته دی وایي قد قامت الصلاة. او کله ناکله یې وویلی چې اقامها الله وادامها نو څه جواز به وي. او الصلاة خیر من النوم په جواب کې بیرته الصلاة خیر من النوم ویل پکار ده. دویمه مسله دا ده چې د اقامت جواب شته که نشته. جواب دا ده چې او د اقامت جواب هم شته، ځکه نبی علیہ السلام اقامت ته اذان ویلی دی او د اذان جواب شته نو اقامت اذان دی، د اقامت جواب هم شته. نبی علیہ السلام وایي د دو اذانونو په منځ کې دعا خامخا قبلېږي. نو هغه اولنی اذان هم اذان شو، د اقامت ته هم اذان ویلو پکار دی چې سړی د اقامت جواب هم ورکړي. بله مسله دا ده چې اقامت زر زر ویل دی حدر ورته وایي او په اذان کې ترسیل دی، په قلاره قلاره باندې ویل پکار دی اذان. ابن قیم وایي په اذان کې د اورېدو لپاره یو سنت دا دی چې جواب ورکړي، هغه ما وویل. دویم دا دی چې درود شریف وایي د اذان نه وروسته اللهم صل علی محمد دغه درود وایي یا بل درود وایي صلی الله علی النبی الکریم. دریم دا دی چې د نبی علیہ السلام لپاره د وسیلې سوال وکړي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. حدیث یې كإنك لا تخلف الميعاد وسوين په یو روایت د بهقي کې دام راغلی کله وعدت پورې وي او که ورسته وسدا ټکې وي هم ټیک ده، او كإنك لا تخلف الميعاد وسوين هم ټیک ده په روایت د بهقي کې راغلی. څلورم دا دی اولنی جواب، دویم درود شریف او دریم دغه دعا. څلورم د اذان نه وروسته سړی وایي وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا. دا دعا. څلورم دا دی چې بیا ځان له دعا وغواړي، ځان له دعا وغواړي نو دا قبلېږي په دغه ټیم. دا 15 سنت طریقې دي زاد المعاد کې امام ابن قیم نقل کړل. پکار دی چې په دې باندې سړی عمل کوي. بله مسله پکې دا ده چې کم سړی اذان وکړي غوره خبره دا ده چې هغه اقامت وکړي، خو لازمه نه ده. غوره لازمه نه ده چې کم سړی اذان وکړي او که اقامت هغه وکړي نو ښه خبره ده، لیکن لازمه خبره نه ده. بله مسله پکې دا ده چې ضروري نه ده چې د امام نه شاته کومه کس دی نو هغه اقامت کوي، د هر ځای نه اقامت کېږي. د اول صف د هغه ګوټ نه هم کېږي او د هغه د دویم صف او د دریم صف نه هم اقامت کېږي.
بله مسله پکې دا ده چې اذان کې امام قرطبي وایي ډېر زیات غاړې راښکوده پکې صحیح نه دي. دومره غاړې راښکودل په اذان کې چې سړی پوه نه شي دا یې څه وویل. بریلیانو اذان به نه وي، ساده اذان به وي، خوږ اذان به وي، په مزیداره طریقه باندې دومره اوږدې غاړې به نه راکاږي چې سړی پې پوه نه شي چې دې څه وویل. ډېر زیات اوږدول دا نه وي پکار. بعضې بریلیان دا چلونه کوي، نو دغه پکار دی. کم سړی چې دغه کلمات ووایي دا مونږ چې وویل د اذان جواب ورکړي، نبي علیه السلام وایي چې دا به جنت ته داخل شي، الله تعالی به جنت ته داخل کړي. نو د دې خیال ساتل پکار دی، د دې سنت